4 کوټ روپۍ د ټیکټ لپاره جمع کړي که زه نااهله شم چې دا ټیکټ زما د زوی ته میلاو شي. د ده لپاره په کوڅه ګرځېدلم، د غره ختلی یم، د شپې په 2 بجې راغلم، ستا لپاره ګرځېدلم. راشه نن پوښتنه زما لپاره وګرځئ. د بلال له پلار او زما اوټ قیمتي ده او په هغه اوټ قیمتي زه 96 مینه پی ټي آی له اوټ ورکوم. اب ولا چرته یو اوټ ګوټه ورکړی د همایون په سر باندې، هغه په خوله په ثابت تحصیل دینځای کې به کار کېدو. واقعي د کلاس 4 خبره چې ده موږ پې خسنې کړې ده، ماره خطر خو مالی نه دی کړی. دا دونه ښه سړی د خپل ځي په ځان بسې ولې ودرو. تاسو سوچ وکړئ. د کوزدل تحصیل دینځي خصوصي توګه اسبن پاکستان تحریک انصاف کارکونانو اعلان کړی دی چې رشید خان د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی او دوی ټول به رشید خان د کامیابۍ دپاره کوششونه کوي. په دې سلسله کې اسبن کې تابع شوي درنۍ غونډه چې پکې د یونین کونسل اسبن تحریک انصاف د سر کارکونانو شرکت کړو. وینا په وخت د تحریک انصاف پخواني تحصیل دینځي کونسل غړي او حلقه پی کې 15 نه ګټ په نښه امیدوار رشید خان، پخوانی ضلع کونسل غړي هوا خان، بانی کارکن زاهد خان، پرویز خان، بختی، سردار خان، نسیم الله، نثار، شیرګل کاکا، غلام روز، محمد ګران او نورو د پخوانی ایم پی همایون خان په کارکردګۍ ټکونه کړي دي او ویلي دي چې د کال 2013 الیکشن کې د دینه غلطي شوې ده چې داسې امیدوار له ووټ ورکړی دی د هغه تعلق د تحریک انصاف سره نه و. دوی وویل چې همایون خان په خپلو وعدو پوره کولو کې ناکام، ټیکې او نوکرۍ خپلو کسانو ته ورکولو، د تحریک انصاف د کارکونانو جوړې شوي کمیټۍ نظر انداز کولو، تنخوا نه اخیستو واده خلافۍ په شمول دا هم ویلو چې بیا به نه ودرېږي، خو اوس په خپله ولاړ دی. کینډیډیټ د پاره خپل زوی له داخله کړې ده چې د یو کارکون مشوره پکې شامل نه ده. دوی وویل چې د تحریک انصاف ټیکټ همایون خان ته نه دی میلاو. وینا کوونکو د رشید خان د کامیابۍ دپاره کوښښونو او همایون خان ته د رشید د ملګرتیا کولو اپیل کړی دی. د دې وینا وه خو چونکې که په دې طریقه باندې مخکې تللی چې دا کم 4 کاله مخکې تیر شو نو قطعا موږ ته نه یو جوړ. زموږ دا چې صرف چې کوم دی زموږ کینډیډیټ دی او ان شاء الله العزیز دا به ورته ثابت کوو چې موږ ژوندی قوم یو، موږ شعور والا قوم یو. تر کومې پورې چې تا دا مثال دا کم بچهت چې دی یا دا کم سوچ چې دی چې بهرحال دا د یو عام ورکر برابر نه راویستی، تر هغې پورې موږ ستاسو سره هېڅ قسمه خبرې ته نه یو جوړ. بل یونین کونسل د یو سړی راوستی دی او هغه په بل ځای کې ځای کړی دی، نو دوی په دې پارټۍ پورې مکمل لکه ملنډه کړې ده. باقي زمونږ رشید اجي صاحب چې کوم دی دا زمونږ د پی ټي آی او زمونږ د دې کسانو کینډیډیټ دی. دلته چې پاسپورټ کې چې پی ټي آی پیژندلې ده نو د رشید اجي صاحب په سر یې پیژندلې ده. د په دې ډېر غټ قربانۍ کړي دي او د چې 2018 په الیکشن کې کم کار کړی دا به سره هېڅ څوک ونه کړي. نو دا زمونږ کینډیډیټ دی او دی به په پور اکثریت باندې کامیابه او هغوی به خپله کوي موږ به خپله کوي. چې کله کاغذونه ماغذونه هر څه فاینل شو، اجي صاحب پکې ډېره منډه وواله. کله چې پېښور ته لاړه بلال ته، نو بلال هغه کاغذونه ورکړه. ولې ورکړه پته نه چې اجي صاحب سره څه زیاتیات یا زموږ د پی ټي آی زړو ورکرو سره څه زیاتیات بای هغه ټرانسفارمر د اوسه پورې سره یو خوړی پته ونه لګېده. واقعي د کلاس 4 خبره چې ده موږ پې خسنې کړې ده، ماره خطر خو مالی نه دی کړی. موږ دا مخالفت نه کوو چې یاره رشید اجي دې نه ودرېږي او فاروق خان دې ودرېږي. دا موږ دواړه قابل قدر دي، چار یې ودرېږي موږ ته منظور دی. والسلام. ډېر په سپکې د خلکو ته کتلي دي چې کم یو سړي او عوامو ته په سپکه وکتل نو هغه خدای پاک سپکوي. نن چې د کوم حل دی او دا پیره چې په کومه طریقه راغلی ټیکټ یې نه راوړی، خو یو طرف کله بل طرف ته ټیکټونه نشته، هېڅ هم نشته. ټیکټونه نن بله یو پریس کانفرنس کېږي، سبا بل کېږي چې ټیکټ در راوړی د خپل زوی ځان پسې ولې ودرو. په دې پارټۍ کې د رشید د پخوا نه زه نه وم، نور بحرالزمان نه و، نور شل کسان سلیم حاجي صاحب نه و، دا زاهد د 50 مهینه دی دا نه و. نو لکه دا انا کې پروت دی چې دغه نارې ولې زه نه ودرېږم او نه سیاست نور کوم او نه دا کوم دا کوم. تاسو ټول ته پته ده دا خبرې دوهراول نه دي پکار. او بیا د کرپشن داستان هم تاسو ته معلوم دي چې کرپشن داستان ځان هغلته کوزي یو سړی ساتلی بابو د هغه زوی ساتلی دی په کومه طریقه چې هغه د هغه څه په وخت کې پیسې به نه وي نو دلته کې د ګلزمان حاجي صاحب پمپ و د هغه نه به پیسې اخیستې، هغه سیلمانانو پیسې به اوس نه وي، هغه نه به 500,000 روپۍ راواخیستې، هغه سیلمانانو له به ورکولې. په هغه طریقه دي حالات وو. نن حالات له ورشي د هغه چې د هغه د سیکرټري کوم حالات دی نو د به څونه حالات دي. هر سړی ځان له 15 کسانې برابر کړي نو هغه د هغو په طریقه باندې ځان له مال پیدا کړی دی، هغوی له پیدا کړی دی. دا دونه ښه سړی د خپل ځوی په ځان بسې ولې ودرو. تاسو سوچ وکړئ. خو دا کم یو سړي چې دا 15 کاله 4 کاله ټیم تیر کو د دغې نه علاوه لکه څنګه چې چکداري والا فاروق رحمان دی او رشید اجي صاحب دی، کله دوی په منځ کې خبره جوړېده نو موږ بیا هم پارټي چې کوم دی د دیوالونو سره نه لګو. دا سړی ګنټپ دی، د ذاتي مقصد دی صرف په ځان کې، په عمران خان کې نشته، په نظریه کې نشته، په ورکر کې نشته. ټیک ټاک مطالبه دا ده
چې باید دی به موږ ته کینی کوئ چې د دې سړي ډله څوک کوي کوئ چې د دې سړي ډله څوک کوي د دې سړي وایه د چیان مې د دیر اولنی منبر زاهد خان یې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو ته خو مونږ 10 بجې ټایم ورکړو او مرګرو انتظار وکړو، ډېر زیات انتظار یې وکړو. نو زه په هغې د ټولو نه معذرت غواړم. زمونږ مطلب هم دقه دی چې دا خان صاحب چې کوم ویژن دی، کومه خبره ده، په هغه مونږ هر سړي ته ورسوو. د دې سړي دپاره تاسو ته په خپله پته ده چې په 2018 کې دا په خپله چا کور ته نه دی درغلی دی، خو زه درغلی ما وله وټ غوښتلی دی او تاسو ته مې سوال کړی دی، منت مې ورسره کړی دی. الن کې رده کشر ورور آفتاب به زما سره راسره په ځینو ځایونو کې داسې شوي دي چې کنځل به کېده، نو هغه به ما ته دا خبره کوله وی ته ورسره اولنی زما تعارف کوه چې لکه دا خلک مونږ ته کنځل نه کوي. نو ما به اولنی وي دا د معین خان کشر ورور دی، آفتاب دا زما سره راسره دی، نو هغه خلکو به بیا د موجودګرۍ مصاحب به راځو، هغه غلط دغه نه کوو. بیا به وروسته ما ته وایي چې بهي ته ځان سره دا سړی مه راوله. بیا به راته د هغوی دا خبره وي چې بهي ته راغله خو دا اوټ تاله در کومه خو دې سړي له نه ورکوو. دا خبره داسې ده که نه ټولو داسې ده. نن زما د هغه سره ذاتي هېڅ څه انا نشتي، هېڅ څه ذاتي څه انا مې ورسره نه شو. ورانۍ مې ورسره په دې دی چې ستا دپاره ما اوټ غوښتلی دی، ستا دپاره ما سوالونه کړي دي، ستا دپاره ما هر سره کړي دي. په سخته کې زه ومه او په راته کې بل دی. زمونږ چې څومره کارونه زما په هغه اولنی کال کې یا په دویم کال کې راغلي دي، الحمدلله کم ویلج کونسل ته تلم، کم کلي ته تلم، ما هغه خلک راغونډ کړو، هغو ته مې چې بهي دا کار دی تاسو تقسیم کوئ، داسې مې کړې ده که مې نه ده سره کړې. ذاتي به مې چاته نه کړی، په مشوره باندې به مې کار کړی. ما په خپله 4 کاله ناظمي کړې ده. زه ته قسم خورم چې لا اله الا الله محمد رسول الله څومره پڼ چې ما له راکړی دی، د دغو پڼ باندې کار چې ما د خپله چی به کړی دی. ما د ملګري یو دغه ته کتلي، ستونزې ته مې کتلي، دغه مشکلات ته مې کتلي دي، ما د هغه سره د خپله جیبه مرسته کړې ده. خو ما لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دغه روپو ته ما یوې روپۍ ته ما لاس نه رانیول چې دا زما جیب ته راشي، الټه مې د خپله جیبه لګولي دي. او مونږ خو دا سیسټم داسې روان کړی چې لکه دا خو په ناظمه کې دا یو مرګر نه مې 2 کړي دي، 2 نه مې 4 کړي دي، خو دا مې نه دي کړي چې د 2 نه 4 نه مې 2 کړي دي او د 2 نه مې 1 کړی دی. هغه کار صرف ده وکړو، کړی دی که نه دی کړی. ما ته په ډېر افسوس سره کېږي چې یو سړی دله ورشي او ده ته وایي چې دا اوټ تا ماله نه دی راکړی، دا تا عمران خان له ورکړی دی، دا خو به د خوړ کې راوړی دا ما رانیولی دی. آیا د خلکو د احساناتو جواب دا ورکول دي؟ ویلي دي دا خبرې که نه دي ویلي؟ هر چا ته یې ویلي دي. آیا ته د قوم سپکاوی کوې نو دا سپکاوی ته د قوم کوې که دا زما کوې؟ د قوم نه چې دا اوټ غوښتلی دی دا ته پسې تلی که زه پسې تلیم؟ په کاره کې څه کار وله نه شي کولی، په عزت خو وله ورکړه که نه، په کور کې خو له چی ډوډۍ ورکړه که نه. دا راته ووایه دا د په کور کې دا 4 کاله وشو چا ډوډۍ خوړلې، دا راته ووایه چا له یې ورکړي، چی یې ورکړی دی. یو کولر به چا د شربت نه ډکړی ور ایستلی دی، یو سړی به ورغی یو به یې څښو، چا به درنه نه راغلو. ماحول ما ته معلوم دی. دا 3 کاله شوي چې زه د په دیره نه یم ورغلی په وجه دی چې د زما قوم ته په سپکه کتلي دي، چې دی زما قوم ته په سپکه ګوري. زما ستا څه کار دی، ستا خواله درځم. که دی زما سره د خان صاحب په ویژن چلېدلی چې نن ورسره تاسو ته هم سوال وکړم، خو نن زما تاسو ته خوله نه جوړېږي. ښه ټیک ټاک مې د دې دپاره راغوښتلي، تکلیف مې دله درکړی دی چې څنګه نن هم زما سره کړی د دې سړي. نن زه په خپله ولاړم، زه نه د خټ ننګ غواړم. د خټ ننګ به راسره کوئ که نه؟ د کلي علاقې ننګ به لاس راسره اوچت کوي، ټول راسره اوچت کوي.